خیر دی کوم چې مېلمانه دي هغې له ځای ورکړئ، کوم چې مشران دي هغې له ځای ورکړئ، علما دي هغې له ځای ورکړئ، نور کسان زموږ د محلې او د کلي هغې خو هر وخت ماوي دي، نو هغې د خیر د لږه ګزاره وکړي. په هر میدان کې ځای ډېر دی، هغه ځای کې انشاءالله کېږي. دا چې کوم ماشومان دي دوی بیا تنګېږي، دا خو د ټول نه ډېر شوقیان دي، څوک صرف نشته. ماشومان بچې تاسو باسي یا به ګوره تنګېږي. دا کسان کله په صفونو کېناستې نو ډېره مزه به وکړي. دا قرآن مجید والا صفونو باندې کېني، یو خو به راتلو والا ته چې کوم سندونو پسې راځي دا اسانه وي، تکلیف به ډېر نه میلاوېږي. تاسو قرآن کې ویلي اذا قیل لکم تفسحوا فافسحوا، په دې به عمل کوئ او بل ته ځای ورکوئ انشاءالله. چې کوم کسان هغه ماشومان دي خیر دی هغې ته وروسته لاړ شئ او دې منځ کې لږه لاره پرېږدئ، او کسان سندونه له راځي چې هغې ته لاره تولاوي. انشاءالله نن موسم ډېر ښه دی او کوشش به زموږ دی چې ډېر ټایم مو ونه لګي. خیر په زوره مه باسئ، په زوره نه، په زوره نه، بس پرېږده به دا ټول شوقیان دي، ځکه دی کې څوک یو بل ته حساب نه کوي که نه. نو ګوره یو خبره دا واورئ چې تاسو ملګري ښه په اطمینان کښېنئ. دا مولانا سیدالله صاحب په نومونه یادوي، نو چې دلته خلک خپل نومونه واوري، دغه به زه ویم چې خلک خپله نومونه واوري او هغې چې دی نو سندونو له په ټایم راشي په ترتیب سره چې ګډوډ نه شي. ډېر کسان داسې چې هغې ناست دي خو چونکې نوم باندې پوه نه شي نو هغه ویږي که دا به ته بل څوک یادوي، نو د هغې په وجه باندې هغه سند بیا وروستو پاتې شي او ګډوډ شي. نو تاسو مهرباني وکړئ شور نه، بې ترتیبي نه، چې هر چا ته اندازه لګي. دا څیزونه دې کې دا څه شی دی؟ اول بطور تحدیث بالنعمت او بطور شکریه د الله چې د الله یو عظیم احسان دی چې دا درس په ډېرو ځایونو کې اورېدی شو. ډېر کسان داسې وو چې هغه مخامخ به دلته نه وو، خو ستاسو نه سوا د دې مخامخ کسانو نه سوا په توجه سره هغې ناست وو او هغې چې دی نو زموږ دا درس هغه اورېدلی دی. په دې کې څلورو کورونو ته تارونه تللي دي. سږ کال چې موږ سره په دې درس کې کوم نارینه شریک وو نو تقریبا مسلسل چې راتلل پابندۍ سره چې د درس د ابتدا نه تر انتها به ناست وو، ما د ملګرو هغه تعداد را جمع کړی دی تقریبا وکم سل کسان مسلسل په درس کې موجود وو، 93 نارینه. په دې کې د دې کلي ورونه او بایګانو مو طالبان د نورو کلو مو د غیر چاپیره او په دې کې دا زموږ مسافرونه چې څوک د یو ځای او څوک د بل ځای او دلته به پراتو مسافرو نو هغه هم په دې کې شریک دي. ټول تعداد د دوی 93 کسان او د بناتو تعداد ټول چې دی نو تقریبا
850 زنانوی په درس کې 854 زنانه. دای ترتیب داو چې څه تارونه خدا سیو چې موږ د دې ځای نه لګولیو لوډ سپیکر په ذریعہ باندې هغه اوریدل. نو تقریبا په 4 کورونو کې هغه د پاره مونږه لوډ سپیکر تنظیم کړو چې هغه کې باغ را جمع کېدل او دې ځنه باغی درس اوریدل. باغی کې دلته د ممریز دی دولت بابا دی چې کوم کورو چې جمعه سره نږدې دی پای کې د زنانو تعداد 140. مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ باغونو کې پای کې د زنانو تعداد 130. مدرسہ صراط الجنہ دلته زمونږ د محله کې 50 پورې تعداد د زنانو. زمونږه میر احمد شاه امیر صاحب داغی په کور کې زنانه را جمع کېدې او تار لګېدل او 51 زنانه داغی په کور کې را جمع کېدې. 371 زنانه غوي چې د لوډ سپیکر په ذریعہ باندې هغه دا درس مسلسل واوري. نور هغه زنانه دي چې دلته نږدې را جمع کېدل ګرانو نو هغه د نت په ذریعہ چې په خپل ځایونو کې به نت ته پیټۍ لګولې و لوډ سپیکر لګولې او باغې کې به د گاون زنانه را جمع کېدې. نو هغه چرته لګي او چرته ډېری هغه تعداد موږ نه جمع کوو چې کم په کور کې یو یا 2 کسانې اوري. هغه تعداد چې هغه مستقل را جمع کېدې به هغې به لکه د مدرسې په شکل کې اورېده اجتماعي شکل کې. نو هغه زمونږ د کلي کې هم ګڼو ځایونو کې داسې وو. یو دارالعلوم تعلیم القرآن چې کوم د بناتو مدرسه د آدمزو محله کې جلسه کې د عبید دی کور کې 31 تعدادو. په جبو محله کې د ممتاز کاکا کور کې د عبید دی خور التا باجی دا نو هغې به نټ لګاو لوډ سپیکر ته نو التا 53 تعدادو. مدرسه عائشہ د ډاکټر امیر قادر صاحب چې کوم زمونږه د اشاعت التوحید و سنت د جلسې ناظم هم دی د هغې په کور کې بناتې به جمع کېدې او د هغې تعداد 80. دغه شان مدرسه ریحان الجنه امیر نواز امیر صاحب الله دې وبخي مرحوم امیر نواز خان امیر صاحب دای په کور کې د نت په ذریعہ باندې باورېدې شو 22 تعداد د زنانو التو. حاجی میسل خان صاحب د آوانانو د محلې د هغې په کور کې د نت په ذریعہ باندې زنانو باورېده 15 تعدادو. سنافان لا د توپیل احمد د کور کې د ناصافۍ محله کې زنانه جمع کېدې 25 تعدادو. قاری اول زیب محله دمزو د قریش امیر صاحب زوی چې د کوم قاری صاحب د هغې کور والا سره به زنانه را جمع کېدې او نت باندې به هغې اورېده 27 تعدادو د زنانو. رامداد کور والا زرنوش لالو ادمزو محله کې د هغې کور دی هغې سره 20 زنانه شریکې وي. مانسیره کې یو ځای کې د تعداد را جمع کړی دی 3 کسانې زنانه یو کور کې به ورته نت لګېدلی و. شانګله بیشام کې گاو مسلم آباد میرا کې شانګله کې په یو مدرسه کې زنانه جمع کېدې د نت په ذریعه به هغې اورېده 14 زنانه په هغې کې وي. بټاکړه ټوپۍ ضلع ثوابۍ دا ملګري راغلي دي نارینه هم راغلي دي او زنانه هم ماشاءالله راغلي دي درس ته دلته ختم ته. د دوی په ځای کې مدرسه وه یو کور په هغې کې زنانه جمع کېدې تقریبا 32 زنانه
هغې هلته مستقل زموږ دوره اورېدلې ده. یو بل ملګری دی اوس یې ما سره رابطه وکړه چې نېټ ته ناست یو، درس به څه ټایم شروع کېږي. زاهد نوم یې دی، د بونیر ګوکن. هغې ځای کې مدرسه ده او هغې وایي چې زموږ سره په نېټ باندې 15 زنانه په کور کې راجمع کېږي او مستقل درس هغې اوري. بونیر امازو کې 12 زنانه یو مدرسه کې جمع کېږي او هغې اوري. پیښور کې یو کورو پای کې زنانه جمع کېدې او د نېټ په ذریعه به هغې اورېده، 11 زنانه وې پای کې. په دیر کې دلته زموږ ملګری دی راحت الله استاذ، د هغه خور واده ده، زموږ شاګرده وه، هغې سره زنانه را جمع کېدې 25 تعداد هغې هلته و. لاهور کې چې دی نو زموږ رشته دار دي، زما خور هلته واده ده. ما نه هیر شو چې ما تپوس کړی وی چې هلته څومره تعداد دی. ما وی زه به تپوس وکړم. د هغې په کور کې هم زنانه به ناستې وې او هغې به مستقل دوره اورېدله. په دوبۍ کې څه ملګري مسافر چې هغې مستقل دی درس ته ناست وو او هغې وایي چې د اولې ورځې نه تر اخره موږ په دې کې یو ورځ چټي نه ده کړې. تقریبا 4 مسافر ملګري داسې وو چې هغې به روزانه درس اورېده، هغې خپل تعداد را لېږلی دی. نو دا د ټولو زنانو تعداد دا تقریبا 850 شوې. دا هم هغه دي چې کم تعداد موږ ته میلاو شوی دی. که نور داسې چې د هغې تعداد موږ ته پته نه وي، هغې موږ ته تعداد نه را لېږلی یا موږ ته نه را رسېدلی، نو هغه زموږ علم کې نشته. نو دا 854 زنانه وې او 93 چې دی نو الحمدلله نارینه و. ډېر لوی کار الله وکړه، الله دې په خپل دربار عالي کې قبول او منظور کړي. نن چونکې موږ به درس شروع کوو، سندونه موږ شرط دا لګولی دی چې یو به هغې طالب العلم ته ورکوو چې د هغه نورو ځایونو کې دورې کړي، خیر که دلته یې وله دورئ، خو چې پوهېږي په قرآن. او بناتو کې به هغې زنانه له ورکوو چې په قرآن پوهېږي او یا چې دی نو کم سے کم 3 دورې هغې موږ سره کړي، بیا امتحان ته هم ضرورت بنئ. نو په دې کې ټول هغه ترتیب دی چې هغه زنانو ته او نارینهو ته به سند ورکوو چې کم د دې شرطونو مطابق. اصل کې خدا ما تاسو ته وی چې 854 زنانه وي، 93 نارینه وو، خو سند ټولو ته نه ورکوو. سند به هغې ته ورکوو چې کم د سند قابلي. نو دا مولانا صاحب، مولانا سیدالله به د هغې نومونه یادوي، یو کس به راځي لار خولا ورته پرېږدئ، هغې له به انشاءالله سند ورکوو چې څومره زر وشي نو دومره به ښایي چې بیا درس باندې ټایم ډېر ونه لګي، چې بیا درس شروع شي انشاءالله. راونیسه دا سنبال ته جیب واچوه، دله ورکړه. جی په ترتیب اول د هلکانو ته مخکې کا ټوک نه دی. اول د هغه طلباو نمونه اخلو چې کوم طلبا دلته په جماعت کې په درس کې شریک وو او هغوی به نن سندونه اخلي. پای کې اول محمد زرین ولد رضوان الله ضلع بونیر نگرای. د کومو طلباو نمونه چې اخیستل کېږي راځي نو لار ورکوئ. دویم محمد اکمل ولد خافره ضلع بونیر نوی کلی ډګر. دریم معراج ولد سوار ضلع بونیر نوی کلی ډګر. څلورم شفیع الله ولد فضل الله سربالا
توتانو بانډي کابل سوات. پنځم شاکر الله ولد زرغون شاه ضلع بنیر گاگرا. شپږم انعام الله ولد شفیع الله ضلع باجوړ ارنگ توحید آباد. وم سید نعمان شاه ولد سید عارف شاه ضلع بنیر گاگرا. اتم مزمل شاکر ولد محمد رفیق بانسیرا بٹاگرام تحصیل کوزبانڈا. نهم صدام حسین ولد عبدالرشید محلہ غریب آباد یعقوبے سوادی. لسم فواد ولد نزار محمد محلہ گڑی چم یعقوبی سوادی. یولسم شیراز خان ولد نیاز محمد محلہ آوان جلسی سوادی. دولسم سلیم خان ولد رحمان اکبر ضلع شانگلہ تحصیل بیشام گاؤں مسلم آباد. دیارلسم نور فرید ولد رحمان اکبر ضلع شانگلہ تحصیل بیشام گاؤں مسلم آباد. سوارلسم احمد فرید توحیدی ولد رحمان اکبر ضلع شانگلہ تحصیل بیشام گاؤں مسلم آباد. دا اوس چې کومې زنانه په درس کې شریک وي د هغې زنانو که پلار وي ورور وي خاوند وي د هغوی نوم اخیستی کېږي به هغې ملګرو ته لار ورکوئ چې راځي او د استاد محترم د لاس سره داخلي. بنت دیار خان محله آوان جلسی سوادی. بنت ملک شیر محلہ ملک چم جلسہ ثوابین. بنت محمد شیر محلہ آوان جلسی ثوابی. بنت ثناء اللہ محلہ رامبکھیل جلسے ثوابی. بنت ولی الرحمن محلہ ناصافہ جلسہ ثوابین. بنت غریب اللہ محلہ ادمزہ جلسہ ثوابین. بنت انور علی محلہ ادمزہ جلسہ ثوابین. بنت سیف الرحمن محلہ ادمزہ جلسہ ثوابین. ولی الرحمن اتم نمبر سند دیجیے دلته پنځه لیکن داخلان دي دا دغه کې هوانی وجود کړی دا صبر کرا تاسو بنت انور علی محلہ دمزہ جلسہ ثوابین. بنت سیف الرحمن محلہ ادمزہ جلسہ ثوابین. بنت راجولی محلہ ادمزہ جلسہ ثوابین. بنت نیاز علی محلہ ملک چم جلسہ ثوابین. بنت لیاقت محلہ رامبکھیل جلسہ ثوابین. بنت ولی امان محلہ ناصافہ جلسہ ثوابین. بنت محمد رازق محلہ ناصافہ جلسہ ثوابین. بنت فضل امین
محلہ ناصافہ جلسہ ثوابہ بنت امیر نواز خان محلہ ناصافہ جلسہ ثوابہ بنت عبدالولی محلہ آوان جلسہ ثوابہ بنت امان خان محلہ ناصافہ جلسہ ثوابہ بنت زرین خان محلہ ادمزہ جلسہ ثوابہ بنت فقیر اللہ محلہ ادمزہ جلسہ ثوابہ بنت اسلام بادر محلہ ناصافہ جلسہ ثوابہ بنت پرویز محلہ آوان جلسہ ثوابہ زوجہ مسمر خان محلہ ناصافہ جلسہ ثوابہ بنت روشن خان محلہ آوان جلسہ ثوابہ بنت زمین محلہ ناصافہ جلسہ ثوابہ بنت سبحان اللہ محلہ رام بخیل جلسہ ثوابہ بنت متمم محلہ رام بخیل جلسہ ثوابہ بنت انور علی محلہ ادمزہ جلسہ ثوابہ زوجہ افسر محلہ ادمزہ جلسہ ثوابہ بنت زاہد اللہ بٹاکڑا ٹوپائے ضلع ثوابہ بنت کلیم اللہ بٹاکڑا ٹوپائے ضلع ثوابہ بنت عالمزیب بٹاکڑا ٹوپائے ضلع ثوابہ بنت شاہد زمان بٹاکڑا ٹوپائے ضلع ثوابہ زوجہ شیر علی بٹاکڑا ٹوپائے ضلع ثوابہ بنت رحمان اکبر ضلع شانگلہ بشام گاؤں مسلم آباد بنت رحمان اکبر ضلع شانگلہ تحصیل بشام گاؤں مسلم آباد بنت عبدالستار محلہ میجر آباد کوٹا تحصیل ٹوپائے ثوابی بنت محمد رازق محلہ صوفی آباد کوٹا تحصیل ٹوپائے ثوابی زوجہ سیف الاسلام گاڑ منارہ محلہ عباسین ثوابی بنت عامر خان محلہ آوان جلسہ ثوابی زوجہ عامر خان محلہ آوان جلسہ ثوابی Dari itu bagaimana?